فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. مشرکین مکہ په پیغمبر علیہ السلام باندې مختلف قسم اعتراضونه، مختلف قسم فرمایشونه. کله پیغمبر علیہ السلام ته وایي زمونږ بوتانو ته بد مه وایه، کله ورته وایي بل قرآن راوړه، په دې قرآن کې زمونږ د مزاج او د طبیعت خلاف خبرې دي. کله ورته وایي په دې قرآن کې ترمیم وکړه، دا مسله مه بیانوه، زمونږ د مزاج مطابق مسلې کوه، زمونږ د مزاج او د طبیعت مطابق خبرې کوه. دا یې داسې که نه تاسو به کتلي چې کله د صاحب د طبیعت مطابق خبرې کوي نو وي دا ډېر ښه مولا دی لکه بس د ده بل څه سره کار نشته، ښکلې مزېدار جومات سره یې کار دی، مونځ سره یې کار دی، د تهجدو فضایل بیانوي او د روجې فضایل بیانوي او د حج فضایل بیانوي. دا کم مولا چې او کم عالم چې د سود خبره کوي، د غیبت خبره کوي، د دروغو خبره کوي، د ګاڼې خبره کوي، نو بیا ویله که د زمونږ کاروبار سره سویمه ده، دا خو زمونږ خپله خوښه ده، او د زمونږ پټو او زکات او عشر سره سویمه ده، دا خو زمونږ خپله خوښه ده. استاد جي بس خپل مونځ کوه، خپل تلاوت کوه، فضایل بیانوه. نه، د پیغمبر علیه السلام یو صفت دی، انما انت نذیر. اے پیغمبر علیه السلام ته نذیر یې، ته به خلک یری، د سود نه به یری، د دروغو نه به یری، د ګاڼې نه به یری، د غیبت نه به یری، د شرابو نه به یری، د جوارۍ نه به یری، د دې د عذابونو نه به یری. دا نه چې صرف فضایل به بیانې چې بس مونځ کې ډېر غټ فضیلت دی او روژه کې ډېر غټ فضیلت دی او زکات ډېر ښه شی دی. نو اے نبی علیہ السلام ته بشیر هم یې، خلکو ته به د جنتي اعمالو فضایل هم بیانې او خلک به د دوزخي اعمالو نه یری هم، نذیر هم یې. نو الله جل شانه فرمایي د خلکو فطرت دا دی چې کله ته دا خلک د غلطو نه منې کې، دی په غیبت کې اخته دي، په جوارۍ کې اخته دي، او ته ورته د هغې د منع کېدو او د هغې نه د بچ کېدو مسلې کې وعیدونه ورته بیانې، نو دا خلک به ستا مخالف کېږي، ځکه چې د صاحب د طبیعت خلاف خبره کېږي. صاحب خو وي چې استاد جي زما د طبیعت مطابق خبره کوي او په ما کې چې کومه ګناه ده او غلطي دا دی نه بیانوي، نو چې کله ته د دې د طبیعت خلاف خبرې کوې نو دوی به ستا مخالفت شروع کوي. نو هغه مخالفت دومره حد ته ورسي چې نبی علیه السلام ته الله فرمایي شاید چې ستا زړه تنګ شي، یاره دې خلکو ته خو مې مسلې نه کولې، دې خلکو ته خو مې دا قرآن بیانولې نه. خبره پوه، مختلف قسم خبرې درپسې دي کوي، پروپیګنډې درپسې کوي، مسلې درته جوړوي. نو ورته ووایه اے پیغمبر علیه السلام چې زما کار دا دی، زما نور کار څه دی، د پیغمبر کار نور څه وي، د هغه د راتلو مقصد نور څه وي. ځکه نه کله خلکو ته وایم، ملګرو ته وایم که یره وله بیلچې تاسو په ما نه وښې، په قبر کې او په مقبره کې او په غم کې خورې را باندې نه اړوې چې خورې استاد جي راشي بیلچې والا کوداله والا، او بس زمونږ خو دغه کار دی نو چې څه به کې خلکو ته به چې کوم دی نو د قرآن او د حدیث په رڼا کې مسله چې کوم دی نو بیانې، نو چې دا هم پتا بده لګي او بده پې هغه مسله لګي چې کومه غلطي وي. نور ګوره ما تاسو ته ویلي چې یو عالم بس صرف فضایل بیانوي چې یاره مونځ کوې او دې وظیفه کې دا فایده ده او د حج کې دا فایده ده او عمره کې دا فایده ده، خلک وایي یاره دا ډېر ښه استاد جي. خیر د دې خلکو نه په یو کې هم نه خلاصېږي، دې خلکو نه په یو کې هم خلاصي نشته دی. بهرحال الله جل شانه فرمایي اے پیغمبر علیه السلام ممکنه ده ته چې کوم دی د خلکو په دې خبرو باندې زړه تنګ شي، خو زړه مه تنګوه، زړه کولو کا، دا خلک به دا خبرې کوي او انما انت نذیر، ته یې یرونکې، ته راغلی د دې دپاره چې خلکو ته چې کوم دی د فضایلو سره سره وعیدونه هم بیان کړي. لہذا بعض خلک دا خبره کوي یاره استاد جي بس صرف فضایل بیانوه او ستا زمونږ دکاندارۍ سره څه کار دی، ستا زمونږ کاروبار سره څه کار دی، ستا زمونږ پټي سره څه کار دی، ستا زمونږ ودونو او خادۍ سره څه کار دی، هغه زمونږ خپله خوښه ده چې هر څنګه یې کوو. نه 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 نه، چې د شریعت نه خلاف یې کې عالم به درته خامخا وي
پیغمبر او قرآن به خامخا منې کوي چې د شریعت نه خلاف کې ګوره دوزخ ته روانې. د پیغمبر کار دا دی، د عالم ډیوټي دا ده. انما انت نذیر. پیغمبر علیه السلام هم يرونکي او نذیر او عالم هم د پیغمبر په مسله باندې ناست دی. او الله جل شانه فرمایي ورپسې والله علی کل شیء وکیل. اے پیغمبر علیه السلام دا خلک به پروپاګانډیم کوي، دا خلک به چې کوم دینو منصوبیم جوړي، دا خلک به در پسې خبرې کوي، او خلک وایي وي ماشوم جاړي او نایي ولا سر خوري. دی به وایي چغې خو ته خپله ډیوټي کوه، ځکه چې الله ستا ملګری دی. د الله امداد او د الله تعاون به تا سره وي. ته بشیر او نذیر یې، ښکلې ښکلې د جنت خبرې هم خلکو ته کوه او د دوزخ نه هم چې کوم دی خلک یې روه. همدقه چې کوم دی ستا ډیوټي ده. نو څه وایي ګوره ورته فلا